محمد زه په خپله القاري دوست محمد تاسو مخاطب یم. دا د چواګوجرو علاقه ده، دې ته زه راغلی یم بیان دپاره. نو بیان الحمدلله زه به د ماښام نه پس کوم او تاسو ته د چواګوجرو علاقه ما وښوده. دا ګورئ ته ټول شپونکي او دا غریب علاقه ده، پسمانده علاقه، کمزور علاقه. الحمدلله څنګه دې کې ګډې هم شته دی. دا ګوره دې خوا ګډبانه لګیا دي ګډې سره یې، څوک پکې ماشومان دي هغې هم راوتي، چا سره لاسګاډي دي. پسمانده علاقه ده. دا وګوره خرګاډي پکې چلیږي، اسپې ریړې پکې چلیږي او ډېره پسمانده غریبه علاقه ده الحمدلله. او مسلمانان دي او په چواګوجرو کې اوسېږي. نو رب العالمین دې دوی ته ښایسته نیکعمله بچیم ورکي او ورسره دی الله په خپل خپل کورونه ورکي. کور ډېر لوی نعمت دی. دا د دې غریبانانو کوره شپولې تاو کړي دي. نو رب العالمین دې دوی ته خپلو کورونه ورکي او الله یې د خپلو کورونو خاوندان جوړ کړي. اوس دا وګورئ ډېر چاپېره دا ونه ده، دې خوا دا ونه ده، لویه ونه ده. شاه صاحب هم مخکې روان دی، هغې سره به ملاقات کومه. دا غټه ونه ده چواګوجرو کې. په چواګوجرو کې هغه مشهوره ونه چې کومه صحاب بابا کې غټه ونه ده، نو دا هغه ونه ده. الا یا ساکن القصر المعلى ستدفن عن قریب فی التراب صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالیا. زما د دې اشعارو معنا او مفهوم داسې دی چې الا یا ساکن القصر المعلى، ای د لوړو مکاناتو والا خاونده، ان قریب ده چې ته به دې تورو خاورو له راشي. دا د مخلوق دی د رب العالمین. تاسو دا ونه وګورئ چې دې ونې ته رب العالمین هم سا ورکړې ده. په دې ونه کې مختلفې ونې شته، خو دا هغه ونه ده چې ډېره پخوانۍ ونه ده. چواګوجرو علاقه ده. زه دلته کې بیان راغلی یم او ما الحمدلله خپل بیان دلته وکړو. چواګوجرو کې زه ګرونډ ته م لاړم، ورسره دلته ګډبانو سره هم زه میلو شوم، زما ملاقات ورسره وشو او ما په خپله باندې ګډې لږې ډېرې کچې کړلې، ځکه چې نبي علیه السلام به ګډې ډېرې زیاتې سرولې او موسی علیه السلام به هم ګډې سرولې، چوکه به ورسره وه، امسا به ورسره وه او داسې به پې دا ګډې په مزه مزه شړلې. به هر حال دغه واقعه خو ما مخکې ذکر کړې ده په ویډیو کې. اوس موږ دې خبرې لرالو چې تاسو دا وګورئ دې ونې ته. دا د الله پاک عجیبه کائنات دی، مخلوقات دی چې څومره لوړه ونه ده، څومره به د دې لاندې جرړې وي او څومره پخوانۍ به وي، څو پیړۍ به په دې تېرې شوي. ولې چې دا خو ډېره زړه ونه ده. چواګوجرو علاقه کې د ګرونډ سره خوا کې تاسو وګورئ، بیا ورسره جامع مسجد هم دی، مسجد ورسره دی، په دې کې باقاعده منځونه کېږي. الحمدلله دلته مسلمانان اوسېږي او زه په خپله هم دا معاینې کومه. ما ته دوستان وایي چې تاسو د چواګوجرو چکر هم ولګوئ. ما پکې بیان مې وکړو او تاسو ته مې د چواګوجرو دا ونه مو ښوده. دې نه مخکې مې درته کول وړاندې کړو. الحمدلله رفتن په رفتن دا ښایسته ګلونه ماشومان دوی پکې سبق هم وایي او په دې جوماتونو کې لګیا دي، درسونه هم کېږي. دا هغه ونه ده چې ډېره پخوانۍ ونه ده. اوس د مازدیګر د مانځه وخت دی. انشاءالله دې نه پس به بیا زه تاسو سره په ویډیو کې ملاقات کول غواړم. والسلام.